صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. یو مرګری سوال کړو مسیلمه کذاب او مسیلمه پنجاب قادیانی ته هم تور باندې مسیلمه پنجاب ویل کیږي چې د کی سفر کو دا سوکو دوستانو مشرانو مسیلمه کذاب دا د پیغمبر علی السلام په دور کې او د چکندنو په عقیده ختم نبوت باندې ډاکا اچولی و او بیا چې کم دین هغه د خلاف صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله پیغمبر اسلام دنیا نه تشریف فرمایلو پرده فرمایله صدیق اکبر رضی الله عنه د خلاف اعلان جنگ وکړو او دغه خلاف چې کم دین هغه فوج ورواستلو دا دونه اهم عقیده ده چې د پیغمبر علی السلام په ټول دور کې په ټولو غزواتو کې سرایو کې صرف 259 صحابه کرام هغه شهیدان شوي دي او کافران چې کم دین هغه 1259 هغه مردار شوي دي په ټولو غزواتو سرایو کې او دا دونه اهم عقیده ده چې په دې جنگ کې په جنگ یمامه کې د مسیلمه کذاب خلاف چې کم جنگ شو هغه کې 27000 کافران دا مردار شوي زمون په نن دور کې چې کم هغه مسیلمه پنجاب ورته ویل کېږي دا غلام احمد قادیانی د چې کم دینو په عقیده ختم نبوت باندې ډاکا اچولی و کم چې پنجاب دی په هندوستان کې ضلع ګوردراسپور هغه ورته ویل کېږي هغه کې یو کلی دی پټانکوټ هغه کې دی پیدا شوی او څنګه چې د مسیلمه کذاب خلاف هغه صدیق اکبر درنو هغه جهاد کړو او صحابه کرام پکې شهیدان شوي نو د خلاف چې کم دین هغه په 1953 کې یو عظیم چې کم دین هغه امریکا هغه شوی و او 10000 لاهوریان نوجوانان بوډاګان او ماشومان هغه د خلاف وروتي او هغه شهیدان شوی نو چې څنګه د پیغمبر صدیق اکبر رضی الله عنه په دور کې هغه صحابه کرام شهیدان شوی داسې زموږ په پاکستان کې هم په 1953 کې د مسیلمه پنجاب چې کم غلام محمد قادیانی دی چې کافر ډیکلیئر کېدلو د لپاره چې کوم کسانو مرګرو قربانیان کړي دي په لاهور کې 10000 نوجوانان ماشومان او بوډاګان هغه شهیدان شوی دا دونه اهمه عقیده ده نو دا غلام محمد قادیانی فرق او مسیلمه کذاب د پیغمبر اسلام په دور کې تیر شوی دی او مسیلمه پنجاب دا زموږ هندوستان پاکستان په دور کې 1839 کې دی په پنجاب کې پیدا شو واقول قولی هذا